بل د معذور ماشومانو لپاره د مرغۍ مازغه هفته کې 3 ځل ورکوي د زیتونو تیلو کې ولا پاخه کې خالص د زیتونو تیلو کې په نهر به ورکوي بس هغه ګروث وشي ان شاء الله. بل بعضی داسې مریضان دي چې د هغې وینه ټینګه وي وجودي دردونه کوي اسان علاج دی ګوره انتهایي اسان. هرمل خو پېژنې که نه هرمل سپیلني د سپیلني دانې وټکو مرچ وټکو لونګ وټکو او پکې ادرک وټکو او دې د اعتدال لپاره چې دا معتدل شي چې په معده کې د جلن پیدا نه کړي نو پکې لږه پودینه واچوه نو دا به معتدل شي. دا به څه شي دا به معتدل شي اعتدال بشي یعنی د دې هډ به معتدل شي. نو ځکه که ته پکې پودینه وانچې او ادرک مرچ لونګ او هرمل دا شیزونه چې ته وټکې دردونه خو به دی بلکل په یوه ګنټه کې به ټیک ټاک شي خو معده کې به د جلن پیدا شي ګرمش پیدا کېږي. نو هلته د هغې هډ ګرم دی نو دلته د اعتدال لپاره به کې ته یخه پودینه به واچي. پودینه که اوچوي او که د هغې خو د پودینې هډ یخ دی تر دی نو هغې سره به بیا ستا د معدې اصلاح هم کېږي او د دردونو اصلاح به دې هم کېږي. اوس به تاسو پوه شوئ که نه. بل د معذوره ماشومانانو لپاره د مرغۍ مازغه هفته کې 3 ځل ورکوي د زیتونو تیلو کې ولا پاخه کې خالص د زیتونو تیلو کې په نهر به ورکوي بس هغه ګروث وشي ان شاء الله. بل بعضی داسې مریضان دي چې د هغې وینه ټینګه وي وجودي دردونه کوي اسان علاج دی ګوره انتهایي اسان. هرمل خو پېژنې که نه هرمل سپیلني د سپیلني دانې وټکو مرچ وټکو لونګ وټکو او پکې ادرک وټکو او دې د اعتدال لپاره چې دا معتدل شي چې په معده کې د جلن پیدا نه کړي نو پکې لږه پودینه واچوه نو دا به معتدل شي. دا به څه شي دا به معتدل شي اعتدال بشي یعنی د دې هډ به معتدل شي. نو ځکه که ته پکې پودینه وانچې او ادرک مرچ لونګ او هرمل دا شیزونه چې ته وټکې دردونه خو به دی بلکل په یوه ګنټه کې به ټیک ټاک شي خو معده کې به د جلن پیدا شي ګرمش پیدا کېږي. نو هلته د هغې هډ ګرم دی نو دلته د اعتدال لپاره به کې ته یخه پودینه به واچي. پودینه که اوچوي او که د هغې خو د پودینې هډ یخ دی تر دی نو هغې سره به بیا ستا د معدې اصلاح هم کېږي او د دردونو اصلاح به دې هم کېږي. اوس به تاسو پوه شوئ که نه.